ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. دا یو سیاق روانو داسې د احکامو په دې اوسني سبق کې الله رب العزت پیغمبر مخاطب کوي او ورته استا علم ته دا قصه او واقعه نه ده را رسېدلې د هغې کسانو چې هغه د خپلو کورونو نه ووتل او د زرګونو په انداز باندې وو خپل ښار یې پرېښوده او دو وجې دي یا د طاعون بیمارۍ د وجې نه او یا د پیغمبر ورته وینا د جهاد وکړه د دې وجې نه دا ستا علم ته نه دي راغلي دا نن چې دا دونه خبیثان یهودو خبرې کوي نو دا د یهودو هغه واقعات دي چې خپل پیغمبر ورته وویلې دوی باندې یا طاعون راغی نو چې طاعون راغی نو دوی د علاقې نه خپل ښار یې پرېښوده ووتل حالانکې مسله دا ده چې طاعون و بیماري په کومه علاقه کې راله او ته پکې یې نو ځې به دې نه او که په کومه علاقه کې راله او ته پکې نه نو ورځې به هم نه دا مسله ده دویمه مسله دا ده چې د پیغمبر ورته وویلې حزقیل علیه السلام د دوی پیغمبر دی چې تاسو جهاد ته ځان جوګه کوئ او جهاد به کوو نو چې هغه په کوم طرف ته جهاد ته روانول دوی په بل طرف وتښتېدل نو الله رب العزت په دواړو صورتونو کې هر یو صورت چې الله تعالی په ټولو مرګ راوسته بیا د الله پیغمبر دعا وکړله بیا الله تعالی ژوندي کړه نو وایي الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم آیا نه دی را رسېدلی تا نه دی لیدلی تا ته نه ده رسېدلی قصه د هغې کسانو چې اوتي وو د خپلو کورونو نه او وهم الوف حالانکې په زرګونو باندې وو داسې نه چې لږ وو او دا ولې تښتېدل حذر الموت د وجې د یرې د مرګ نه ځکه چې طاعون بیماري راغلې وه یا ځکه چې پیغمبر ورته حکم د جهاد کړی فقال لهم موتوا ثم احیاهم الله رب العزت ویل مړه شئ او بیا الله تعالی د خپل پیغمبر په دعا باندې بیا دوباره ژوندي کړه دا موتو دا دې ته امر تکویني وایي ځکه چې خپل مرګ د سړي په لاس کې نه دی نو څنګه الله دې ته وویلي چې مړه شئ نو دې ته امر تکویني وایي تکویني معنا دا ده چې الله تعالی ورته ویل مړه شئ معنا دا ده چې الله مړه کړه دا یې معنا ده الله ته نه ساه واخیسته ان الله لذو فضل علی الناس دا دوباره ځکه ژوندي کړه چې یقینا الله د لوی مهربانۍ خاوند دی په خلکو ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلک د الله د نعمتونو قدر نه کوي وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم وجنګېږئ تاسو په لار د الله کې او پوه شئ یقینا الله اوریدونکی د هر څه پوه دی په نیتونو د هر چا باندې دا عام حکم دی قاتلو فی سبیل الله
او جنگیږي د خدای د دین د غلبې لپاره او د جهاد هغه اصل حکمت ذکر کو د جهاد مقصد بدانی چې ته ځمکې قبضه کی پټي قبضه کی بلکې د جهاد مقصد به د الله د دین سربلندي وي د الله د دین غلبه به مقصدي او چې د الله دین غالب شو بیا د هیڅ کمی به نه بیا په دې صورت کې ما تاسو دا خبره کړې وه چې څلور غټ غټ موضوعات پکې دي نو توحید یو صداقت القرآن او صداقت الرسول دوا او جهاد فی سبیل الله درې او انفاق فی سبیل الله څلور دا څلورمه دعوه ده اللہ فرمائی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دے اگا سڑے چی ورکی اللہ لرا قرض خوا فیضاعف له پس دو چن کی اللہ دتا دا ورکڑ دا اضعافا کثیرہ پا دو چندو دیر سرا واللہ یقبضو اللہ تعالی تنگی راولی چی چاہتا خوخشی و یبسطو او پراخی راولی پا چاہتا چی خوخشی مالی لحاظ سرا و الیہ ترجعون او خالص تی اللہ تستاسو طولو واپسی بکی نو گو رئی اللہ دا سیونه ویلے چی سوک دے زما پلار کے مال ورکی نا وی سوک دے چے قرض اللہ لور کی دا عرص خدا اللہ دی این امان چند روز ماس در حقیقت مالی کی ہر چیز خدا سے نو اللہ میں ربان وی چی دا مالا لکم مال در کڑے کنا دا مالا قرض را گئی قرض را گئی دا غی وجہ را چی دا قرض بضرور واپس کرے نو اللہ ویزو بردی بدلی ضرور تاسو تدرکو او قرضا حسنا قرض حسن دیتا وائی چی پائی کی تنگول نہیں پائی کی زباتن نہیں نو چی دا سی سوک دے چی اللہ لپا قرض ورکی پا دے انداز بانی قرض نو اللہ تعالیٰ با ورطا دو چن کی دے دا پارا دا ورکڑا اضعافا کثیرہ پا دو چندو ڈیرو باندے اس طرح چی زما سر خدا لک شے دے او دا ز خرچ کما نو ز خوبا اسی کینما بیا با ز سکوما نو اللہ وی واللہ یقبضو و یبسطو دا پچابانی تنگیرہ وصل مالی لحاظ سرا یا پر اخیرہ وصل پچا سر دا خدا اللہ پلاس کی دی دیو جن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے افضل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چھے بلال انفق علیک او ولا تخش عن ذی العرش اقلالا ما یریگا خد خاون دا عرش نا دا کمی چی گنتا دا اللہ لار کے ورکڑکن دا بکمش کمی گنا زیادی اس اللہ رب العزت پر قرض منگ لکم زی کرا کئی نو الیہ ترجعون خالص دی اللہ تستاسو رطولو واپسی دا نو آل تچلال شئینو تاسو لبدا دی عیوزنو بدلی در کئی ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا
قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. دا د جهاد مسله الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل نګوري اغي جرګیتا د بني اسرائیلو ملأ د ملأ يملؤون دي دا ډکولو ته وایي. نو دا د خلکو سترګې د هیبت نه او د مینې نه د مشرانو ډکې وي. او دا ملأ د بني اسرائیل من بعد موسی پس د وفات د موسی علیه السلام نه دا واقعه وه. اذ قال لهم نبیهم کله چې وویلې دوی ته خپل پیغمبر سی ورته وویلې چې نو ألم تر إلى الذين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم کله چې وویل دوی خپل پیغمبر ته ابعث لنا ملکا موږ دپاره یو امیر جیش مقرر کا یو مشر مقرر کا یو کمانڈر مقرر کا نقاتل فی سبیل اللہ چې منگا إذ قال لهم نبيهم هغه وخت چې وویل دوی خپل پیغمبر ته ابعث لنا ملکا راوبله مقرر که زمونږ دپاره یو امیر جیش مقرر کا یو مشر مقرر کا چې نقاتل فی سبیل الله منگ دا هغه په قیادت کې وجنګیږو د الله د دین د غلبې دپاره. نو پیغمبر خو دا بزدلان ورته معلوم نو هغه ورته وایي چې قال هل عصیتم ولې قریب نه یی تاسو دې خبرې ته نږدې نه یی ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا چې که په تاسو باندې جنگ او جهاد فرض شي نو تاسو به اونه جنگیږئ. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. دوی ورته وجه وویله چې صاحبو د دې سوال نه پیدا کیږي چې په موږ باندې جهاد فرض شي او موږ د جهاد نه کوو او بواعث موجود دي او هغه باعث دا دی چې موږ د خپلو کورونو نه شړلی شوي وو د خپلو بچو نه ویستلی شوي وو. نو دې د لوی باعث بل څه دی چې موږ د دې کفارو سره وجنګېږو. زموږ نه زموږ کورونه دوی زموږ وران کړي دي نیولي دي زموږ بچي په قیدونو کې بوتلي دي ولې به موږ نه جنګېږو. فلما كتب عليهم القتال کله چې په دوی باندې جنګ فرض شو د الله له طرف نه تولوا الا قليلا منهم ټول واوړېدل د دې خپل عهد و پیمان نه الا قليلا منهم چند کسان پاتې شو. والله علیم بالظالمین
دا کسان یقینا ظالمان دي چې د خدای پاک د پیغمبر نه مطالبه کوي چې په موږ د جهاد فرض شي او ځکه دې فرض شي چې بغیر دې نه کار نه کیږي موږ د کورونو او د بچو نه ایستې شوي او د هغې باوجود اوس هار شو او شاته لاړل دا ظالمان دي او الله ښه واقف دی په ظالمانو باندې. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم الطالوت ملكا. پیغمبر دا الله ورته وویلې وقال لهم نبيهم وویلې دوی ته پیغمبر د دوی ان الله قد بعث لكم الطالوت ملکا یقینا مقرر کړی دی ستاسو لپاره طالوت ملکن بادشاہ. دا یسوسهم فی السلم والحرب چې په روغ او جنگ دواړو کې به ستاسو تربیت کوي. ساسې یسوسو خو پېژنئ که نه ساسې یسوسو سیاستن دی دا په معنا د تربیت کولو باندې تربیت کول. بعضې خلک چې د سیاست نوم واوري چې راغونډ شي هله وایي سیاست یې دغه کې سیاست یې پکې راواړه. نه یسوسهم فی السلم والحرب چې دا ملک دا طالوت به ستاسو قیادت به کوي ستاسو تربیت به کوي ستاسو پرورش به کوي اوم په روغه کې اوم په ناروغه کې. اوس دا خبره چې دوی وکړه نو بني اسرائیل 12 قبیلې دي او دا په کومو قبیلو کې چې حکمرانان را روانو نو منګه سم خوند نشته نو دا ادب کې دا لوبې پکې راته بیا یې تاویږي راتاویږي کله یو شی را داسې چلو ها دا دین اعلان بیلان کو داړه دی بار چته کیږي لږی کې هغه زموږ څخه کار نشه خدای نو دا تاسو مو ویلي چې کله د پیغمبر په خوله باندې دا خبره الله تعالی دې ته وکړه چې طالوت ستاسو مشر شو بس ټیک شو. نو بني اسرائیل 12 قبیلې وو طالوت د هغه قبیلو نه نو چې کوم نه به سردار مقرر ده بلکې دا د لاندې طبقې د قبیلې نه و او اصل کې د مالی لحاظ سره ډېر کمزور نو دوی اعتراض وکړو دا یهودي خوی دی چې سړی د الله تعالی په خبرو باندې او د پیغمبر په خبرو باندې اعتراض کوي. اعتراض یې وکړو قالو وی ویلي دوی انا یکون له الملک علینا د کوم ځای نه به شي د دپاره حکومت په منګه باندې ونحن احق بالملک منه من خو ډېر حقدار یو د دې طالوت نه په حکومت کولو باندې. نو دا څنګه مشر موږ له مقرر شو او بله دا ده چې مشر خو به هغه څوک چې د هغه دیره ډنډی هغه دیرۍ خلکو له ډوډۍ ګانې ورکوي
هلته چاپلوسان ولاړي او کوتکې په لاس کې ولم يؤت ساعة من المال او حال دا دی چې نه دی ورکړی شوی د تک کلا والی او پراخي د معلوم غریب دی. حضرت پیغمبر دا اللہ ورته فرمایل قال ان الله اصطفاه علیکم کسی پرې دی الله غوړه کړی دی په تاسو باندې وزاده بسطة في العلم والجسم او زیاتې ورکړی دی الله اضافه ورکړی الله دلرا بسطة في العلم کلاواله په علم کې او په بدن کې. د حکومت لپاره د دې د پیسو ضرورت نشته. د حکومت لپاره دو شرط دي چې یو د دې عالم وي او دویم دا ده چې د دې مجسم وي. مجسم علم نه مراد دغه یوازې علم الدین نه دی بلکې د علم الدین سره علم السیاست هم دی او علم الملوکیت هم دی او دویم دا دی چې دلا الله تعالی پراخي په جسم کې ورکړی دا پراخي په جسم کې ورکړی دا نو مجسم هم دی. مجسم ولی ضروری دی ځکه چې خلق ته نه یریږي. د بادشاہ چې مجسمی نو داغه په خلکو باندې رعبي او چې مجسم نه نو اخر چا په نظر کې راځي نه. والله یؤتی ملکه الله ورکوي خپل حکومت لرا خپل اختیارات لرا من یشاء هغه چاته چې د الله خوښه شي یعنی دا د الله په خوښه کیږي. یهودیانو ستاسو په خوښه مسله نه ده. والله سمیع علیم الله اوریدونکی د هر څه اوریدونکی د هر څه دی. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. دا دوی بتا مطالبه هم کړي چې دا تاسو مونږ ته دی یو نښه وښایئ چې دی الله تعالی منتخب کړی دی په تاسو باندې. نو د الله پیغمبر ورته وایي شمویل علیه السلام د دوی پیغمبر دی په دې وخت کې ورته وایي ویل ورته دیتا پیغمبر د دوی ان آیت ملکه یقینا نخا د حکومت د پتا سو باندې اغا دادا چې ان یاتیکم التابوت رابشی تاسو تا آغا صندوقو فیه سکینتون چې پای کې چین او آرام دے من ربکم د جانب در افستاسونا او بقیتن بقایا جات تی مما ترک آلو موسیٰ و آلو هارون دا آغا سیزونونا چی پریخی دیا گئی لرا موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام. دا صندوق بمنگ تسنگ راشی تحمله الملائکتو دا صندوق با پرشتو راگیستے او تاسو تبه راوړي. ان فی ذلک لآیه آیة لکم یقینا پدې کې یو ډېره لویه نښه ده ستاسو لپاره ان کنتم مؤمنین که تاسو پوهېږئ. داسې چلو دا یو صندوق و چې موسی علیه السلام به کله جهاد وکاو دا به په میدان جهاد کې کېښودو او د دې لویه خبره دا ده چې د موسی علیه السلام قوم ډېر بزدل قوم دی
اوس هم بزدل دي او پخوا هم بزدل اوس زړه ورځکه شو چې مسلمانان د هغې په مقابله کې بېکاره شو نو دی د هغې د دلجویۍ دپاره به یې دا هلته ایښی اوس دا صندوق په یو دا کفار خو به راتلل او په دوی باندې به یې حملې کولې دا یې ترنه وړی و عمالقه ووړی و چې عمالقه ویې وړو نو دا د الله پیغمبر ورته وایي چې د حکومت نښه غټه به دا وي چې هغه تاسو نه تللی صندوق ستاسو د لاسونو نه وتی صندوق هغه به تاسو ته واپس راشي دې صندوق کې اوس شي نو قرآن فرمایل په دې کې سکینة من ربکم دې کې اطمینان قلبي دی په دې صندوق کې اطمینان قلبي دی او په دې کې بقایجات دي د آل موسی او آل هارون کې ما د الف لام زائد کړه چې هغه هارون علیه السلام او موسی علیه السلام پرېښي دي د هغې څه امسا ده یا د هغې څه ټوپۍ ده یا د هغې نورې څه جامې دي خو څه شی چې هغه هغوی پرېښی نو هغه دې کې دننه پروت دی او تحمله الملائکة فرشتې به راوړي د الله شان ته وګوره چې په کومه علاقه کې دا صندوق پروت و هلته الله وبۍ بیماري راوسته چې وبۍ بیماري راوستله خلکو ټولو مشرانو او دانشورانو دا خلکو وویلې چې دا څه دي دا د دې صندوق د وجې نه دي نو داسې وکئ چې دا صندوق د خپلې علاقې نه وباسئ او د یهودو علاقې ته یې ویسئ نو دا ګاډي کې دا که دا پخوا به د دې غویانو ګاډی به نو د غویانو په ګاډي کې هغه واچو او بس رایوس دوی ته رانږدې که فرشتو نور بیا هغې محنت وکړو به دوی ته راغی دا د دې نښه شوه چې طالوت ستاسو د مشرۍ قابل دی دا صندوق ترجمه مې ورته دې دپاره وکړله نو ان فی ذلک لآیة لکم په دې کې یقینا یو لویه نښه ده ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که مؤمنان خبره منئ نو خدا بس دی او که خبره نه منئ بیا ستاسو خپله خوښه ده خو دومره خبره وشوله بس طالوت مشر شو او دوی د کومې خبرې دپاره مشر کړی و نو مخکې کار یې شروع کړو فلما فصل طالوت بالجنود کله چې ځان لشو د خپلو ښارونو نه طالوت بالجنود په خپلو پوجونو سره خپل پوجونه روان که دشمن طرف ته او پیش قدمی شروع کړله نو یا د طالوت خپله تجربه ده یا چې کوم پیغمبر ورسره دی د هغه پیغمبر د وینا مطابق چې دی دا فوج د ازمایا هسې نه چې په لار کې دې به یې پرېږدي قال ان الله مبتلیکم بنهر ویلي طالوت ویلي چې الله ستاسو ازمایش کوي فوج ته ویلي الله ستاسو ازمایش کوي بنهرین په یو نهر باندې دی ته وایي نهر اردن دا نهر اردن دی مخې ته نهر را روانو نو دو ورته ویل چې یو نهر باندې الله ستاسو ازمایش کوي مخې ته را روان دی ګرمي ده تنده ده فمن شرب منه فلیس مني چا چې دغه نهر نه اوبه وڅښلي دا زما ملګری نه دی ومن لم یطعمه چا چې ونه څښلي
استعمال یې نه کړي فإنه مني زمانه دی. ها یو سړی دی چې اوس د هغه مره یو چه شوې ده الا من اغترف غرفة بیده، مګر که یو تن په تاسو کې داسې و چې یو موټی یې راواخیسته، یو موټی یې راواخیسته او هغه یې خولې ته واچو، ټیک ده، دا به ماپي. کله چې دوی راورسېدل نو الانسان حریص فیما منع علیه، انسان چې د کومې خبرې نه منع کې دی هغه ډېر کوي. فشربوا منه، دا ټول پوج پر نهر باندې خېټې ور واچولې او ټول وسکو الا قلیلا منهم، مگر لږ غوندې کسان، دا تقریبا 4000 کسان پاتې شو. 40,000 فوج کې 4000 کسان پاتې شو. فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، کله چې پورې وته طالوت په دې نهر باندې دی او هغه کسان چې ایمان یې راوړی د سره نو کله چې تیر وته او پوری وته دی او هغه کسان چې ایمان یې راوړی د سره قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، نو دا هغه کم کسانو چې اوس کل د هغې خو خېټې وپړسېدلې ملته پاتې شو، خو چې دا کم کسان هغه سره راپورې وتل او دې غاړه رالل. او بل طرف ته جالوت دی رأس الطغیان، د کفر مشر او یو لویه بلا ده. یهودي روایت خو دلته دې تفسیرونه نقل کړي چې دونه غټ تاج او پاتاج کې دومره دا شی او دا شی، خو بس یو غټ سړی و. دا چې جالوت او د جالوت فوجونه دی مسلمانانو ولیدل نو طالوت ته وایي چې لا طاقة لنا اليوم، نشته موږ دپاره هېڅ قسم طاقت د دفاع نن ورځې بجالوت و جنوده، په جالوت او د هغه د فوج مقابله موږ نشو کولی. خو همیشه وایي علما خود میدان، دا علما دي که نه، دا په خپله دونه جهادونه وایي. صحابه ټول عالمانو، صحابه ټول عالمانو. نو همیشه چې د کومو خلکو په اړه کې د الله یری ا د مخلوق نه نه یریږي. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، وویل هغې کسانو چې د هغې یقین دی. ظن په معنا د ګمان هم راځي او ظن په معنا د یقین هم راځي. دلته یې ظنونه معنا یقنونه، د کومو کسانو چې دا یقین دی چې انهم ملاقو الله، دوی ملاویدونکي دي د الله سره. هغه علما را پاڅېدل او د خلکو د اطمینان دپاره خبره کوله. او دا علما په هر زمانه کې کړي دي او اوس هم کېږي په هر ځای کې. دا په 9مه صدۍ کې چې د تاتاریانو خلاف چې د تاتاري نوم به چا واورېده نو بس د ملکونو نه به تښتېده بیا، او فوجونه برابر شو او مسلمان فوج او شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمه الله په دې سفونو کې به ګرځېده. مسلمانان دې سفونو کې به ګرځېده او دغه به وله ورکوه چې د الله په تعاون باندې ټینګ شئ، ورخوځئ، ګورئ انشاءالله میدان به ګټو.
همیشه علماو دا دنیا دغه کړې ده. امي سړی بس یې غریب بزدل دی، هغه ځان دی یېرېږي. همدغه وجه وه چې د تاتاریانو د زوال وجه حافظ ابن تیمیه رحمه الله الله وګرځو. که نه و د هغې مخه چا نه شوه نیولی. نو دا دوی کوم چې کوم علما دي چې د هغې دا یقین دی چې موږ د الله سره سبا له به میلاویږو او داسې زندګي ده او دنیا به صحیح او زندګي به صحیح. نو هغې ورته وایي چې خوار نه شو دا د بزدلۍ خبرې مه کوئ. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله. ډیر کرته یو وړوکې ډله، یو معمولی ډله غلبت فئة کثیره، غلبه حاصلوي په یو ډېر لوی جماعت باندې باذن الله په حکم د الله باندې. ولې تاسو 313 کسان د 1000 جرار فوج په مقابله کې د بدر په مقام کې چا وګټله؟ 313 کسان وګټل. د 1000 فوج نه 80 کسان مړه کړه، 80 کسان په قید کې راوسته. کم من فئة قلیلة، ډېر کرته یو وړوکې غوندې ډله غلبه حاصلوي په یو ډله ډېر کثیر تعداد باندې باذن الله په حکم د الله باندې. والله مع الصابرین، الله سره ثابت قدمونه دی. دا فلما برزوا لجالوت وجنوده، کلا چې اوتو دوی یعنی طالوت او دغه ملګري لجالوت مقابله د جالوت او د فوج دغه ته دغه د جالوت او د جالوت د فوج د مخې ته په میدان د معرکې کې چې کله دوی مخامخ شو، دا د عمالقه فوج دی او دغه لوی سردار دی. نو دا یو بله مسله ده چې ته به بزدلي به نه کوې، خو عین په میدان جهاد کې د الله ذکر به هم نه پرېږدې، په الله باندې اعتماد به هم نه پرېږدې. اگر چې ته نه یریږې، خو ستا د نه یرې وجه دا ده چې ستا اعتماد په الله دی، نو الله ته به سوالونه هم کوې. قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، ویلې ملګرو د طالوت ای زمونږ ربه راواړې په موږ باندې صبر لره، ډېر ګران کار دی. 40,000 فوج مقابله کې ولاړ دی او دوی 4,000 کسان دي. آسان کار خو نه کنه. ربنا افرغ علینا صبرا، ای الله راواړې په موږ باندې ثابت قدمي، وثبت اقدامنا، او کلک کې زمونږه قدمونه په میدان کارزار کې د دشمن په مقابله کې، وانصرنا علی القوم الکافرین، او امدادو کې الله زموږ په خلاف د قوم کافر باندې. دا دې ته چې خبره ورسېده، د خدای پیغمبر دا خبره وکړه چې بھائی تاسو کې یو سړی دی میشان وي، هغه بچي دي، هغه نه چې تپوس وشول چې او زما بچي خو دي 6 کسان دي یا هر څومره چې دي، نو هغه ټول راغلي دي. ناجي آی کې یو نه راغلی، داود نه دی راغلی، نور راغلی، دا کشر دی ټول. او ګډې سره هغه راولی داود علیہ السلام راغی. تفسیری روایت تی اسرائیلی بم پکې شاملی، پلار راځي کاڼی ورته ما ځان سواله او په
پخوا به ورته موږ مچغونده ویله، دا مچغونده ورسره ده. هغې له به موږ د دې سپلمۍ د دې دغه نه چې کوم دی تارونو نه هغه به موږ داسې پر اخر سر کې وروتړو نو به یو ټک به کوو. او پخوا به په دغې خلکو جګړې م کولې په مچغونده باندې. هغه ورسره ده او را روان دي. بس چې مقابله شروع شوه، داود علیه السلام چې کاڼی کېښو پرې ځای کې تاو شو ورته چې ټکې ترې ویسته یو بس کاپر یې ویشته او ایسته لکې خپې پرېوته او میدان مسلمانانو وګاټه. دا هغې ته اشاره کوي. فهزموهم پس شکست ورکو طالوت او دغه ملګرو، دغې جالوت او دغه ملګرو ته باذن الله په حکم د الله باندې. او خاص کر وقتل داود جالوتا او ملک داود علیہ السلام جالوت خبیث لرا. وآتاه الله الملک او ورکړی والله دته چې کوم دی حکومت دا د حزقیل علیہ السلام شمویل علیہ السلام نرستو، یعنی کان ذالک بعد موت شمویل النبی و موت طالوت الملک. نو معنا دا ده چې په هزموهما شکست ورکو باذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملک ورکړیو یعنی ورکړ الله داود علیہ السلام ته حکومت او الحکمه دارنګې پوهه په دین کې. وعلمه پوه کړیو دې لرا مما په هغه مسایلو یشاء چې د الله به خوښه شوه. نو دغه پیغمبر د الله شمویل علیہ السلام او طالوت چې کله په حق باندې ورسېدل نو حکومت الله داود علیہ السلام له ورکړ. دا تفسیري روایت دي چې دغه ورته ویلي دا باچا ورته دا خبره کړې وه چې زه به تا ځان سره په حکومت کې هم شریک کړم او لور به هم دله درکړمه. خو دلته لنډه خلاصه خبره دا ده چې کله حزقیل علیه السلام وفات شو، طالوت وفات شو، نو الله رب العزت هغه دواړه قیادتونه هم دینی قیادت پیغمبري قیادت او هم دنیوي قیادت دا الله تعالی داود علیه السلام ته ورکړ. او اوس الله د جهاد حکمت ذکر کوي. په جهاد کې څه حکمت دی؟ دا مشرکان، صلیبیان او داغي چاپلوسان، داغي تالی سټ او داغي بوټان پالش کوونکي، هغې جهاد ته چې دا دهشتګردي وایي نو دا هسې نه وایي. د جهاد راز دا دی چې کفر به ختمیږي، کافر به ذلیل کیږي، مسلمان به ابراویږي او مسلمان به غالب کیږي. او دا زموږ اسلامي تاریخ دی نه ډک یا ډک. ځکه وایي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، که چرته نه وی دفع کول د الله بعضی شریرانو لرا ببعضهم په بعض نیکانو باندې دا الله نه وهلې نو لفسدت الارض، ځمکه به فاسده شوې وه. ځمکه د ځمکې د فساد معنا دا ده چې اهل شرک به غالب شوي وي په اهل توحید باندې، او اهل کفر به غالب شوي وي په اهل ایمان باندې. د ځمکې فساد دا نه دی. ځمکه دا د پاکستان ځمکه ده که نه، شریعت خو پکې موږ ونه لیدې که نه. نور څومره ترقي شروع ده، څومره آبادۍ کېږي، څومره ترقۍ روانې دي. او که ترقي نشته نو د شریعت او د اسلام نشته. نو لفسدت الارض، ځمکه به فاسده شي
कदा जिहाद नवे नुज़्मका ब पासिदा शवे अहल शिर्क बगालिब शवे प अहल तौहीद और अहल कुफर बगालिब शवे प अहल ईमान वलाकिन अल्लाह ज़ू फज़लिन अलल आलमीन लेकिन दे अल्लाह खाउंद मेहरबानी लोई व मखलूक़ात बानी तिल्क आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। अल्लाह फरमाई तिल्क आयातुल्लाह नामक की तीर शू दा टोल आयातुन द अल्लाह नतलूहा अलैक पैगंबरा लुलु मंगा दे लरा पता बानी बिलहक़ पे वस्तहक़ सा और दा खबरा तादियल दलगिर गई तो खबर हो कि तो मुशरिकान दर तवई नो से लगिया ही तो खुद पैगंबर नहीं लस्त मुरसला खुदा गई जवाब दे व इन्नका लमिनल मुरसलीन इन हर्फ तहकीक दे जुमला इस्मिया दा लाम द ताकीद दे अल मुरसलीन की अलिफ लाम दी दा टोल मुअक्किदात दी तो यकीनन तचे नुक्ता दे लेगलो शाउने दमाना कौन हाँ कबस कौन लाखा सिपारे ने इंशाअल्लाह सबा से वक़्त